الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين رب لا يزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ورځ باندې په دغه مبارک ساعت کې زموږ استاسو د حاضری دا لیدل دا اوریدل دا ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمای. او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په پاک دین باندې مقبول شوی عمل زمونږه نصیب فرمای. بغیر د تفصیلی تمہید نا د رب ذوالجلال خالق کائنات د قرآن کریم فرقان حمید نا آغاز کول غواړم. رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. خدای پاک مؤمنان ځانتا مخاطب کئی ورته فرمائی چې اے ایماندارو په یو بل باندې ډیرو ګمانونو نه ځان وساتئ. یو بل باندې ګمانونه ډیر مه کوئ. او سمدستی متصل رب ذوالجلال ارشاد فرمائی چې دا یو بل باندې د ډیرو ګمانونو نتیجه بیا دا جوړیږي چې ان بعد الظن ان بعد الظن اسم. ځکه چې بیا بعضې ګمانونه انسان ګناه ته رسوي. او بیا رب ذوالجلال فرمایي چې ولا تجسسوا او تاسو جاسوسي مه کوئ، تجسس مه کوئ. आवाज़ की शंगार है दे शोर दे. नन په مبارک ورځ باندې په دغه یو لفظ باندې د دوه دریو خبرو د احادیث مبارکو پرنا کې عرض کول غواړم چې رب ذوالجلال فرمایي چې تاسو ډیر ګمانونه په یو بل باندې مه کوئ، ځکه چې بیا بعضې ګمانونه ګناوي و انسان ته بیا لا پتم نوي. د ډیرو ګمانونو د وجه نه دی بیا د ګناهونو والا ګمان طرف ته د میلان پیدا شي. الله کریم بیا مزید فرمائی ولا تجسسوا او د یو بل تجسس مه کوئ، د یو بل جاسوسی مه کوئ. علماء کرام فرمائی چې الله تبارک و تعالی صرف په یو لفظ کې د ډېرې یو مفسد او د یو درنې ګناه نه خدای پاک منع فرمایلا. صرف په یو لفظ سره الله فرمایي ولا تجسسوا
او د یو بل تجسس هم مه کوئ. مفسرین د دغه آیات کریمه لاندې اور محدثین د احادیثو مبارکو لاندې او خصوصا امام غزالی علیه رحمه احیاء العلوم کې د تجسس باندې ډیر په شرع او په بسط باندې وضاحت کړی دی. خو زه به د دغې ټولو خبرو نه ساده الفاظو کې ووایم تجسس چاته ویلی شي چې الله پاک په یو لفظ سره دومره لویه ګناه نه مونږه منې کړي تجسس وایي ستا. ساده معنا علما لیکي او هغه دا د بل عیبونه تلاش کولو ته تجسس ویلی شي. بل چاته غوږ ایښودل چې دی څه وایي دې ته تجسس وایي. د بل کس په پټې طریقې باندې د هغه خبرې اورېدلو ته تجسس وایي. او که مونږ د نن سبا زمانې مزید حالاتو مطابق وایو په موبایل کې چې تا ته موقع میلاو شي د بل چا د موبایل میسیجونه پړاولو ته تجسس ویلی شي. د بل چا د واټساپ میسیجونه اورولو ته تجسس ویلی شي. بیا د بل چا میسیجونه بل چا ته فارورډ کولو ته د تجسس پیلاول ویلی شي. نو رب ذوالجلال فرمایي چې ولا تجسسو تاسو د خلکو د عیبونو پسې ورلګېږئ ما چې د خلکو عیبونو تلاش شروع کوئ یا چاته پټ په پټه باندې غوږ کېږدئ چې دی څه وایي فلانکي باره کې څه وایي ډینګلي باره کې څه وایي. الله تبارک وتعالی د لویو ګناهونو نه امام قرطبي علیه رحمه کتاب الکبائرو کې کتاب الکبائر کې د لویو ګناهونو نه یو ګناه دام شمارلې ده چې بل چا عیب تلاشول د بل چا کمزوریان تلاش کول بل چا تا غوږ کې خودل دا تجسس دی. او رب ذوالجلال په ولا تجسسو سره حکم فرمایلی دی او دا د کبایرو ګناهونو نه یو لویه کبیره ګناه ده. او شاید چې زه به دا ووایم شاید چې زما تجزیه غلطه هم وي خو کیدای شي زما د سوچ مطابق خو به صحیح وي. نن سبا دا غوږ کې خودل د بل چا عیب تلاش کول دا هډو چاته ګناه ښکاري نه لکه دا تصور لم نراځي چې دا لا زه ګناه کارم کوم او حالانکې کبیره ګناه ده. خدای پاک منع فرمایلی ده او داسې په نن سبا دور کې ایون تر دې پورې جدید ټیکنالوژي راغلی ده. چاته پټ موبایل خودل ریکارډینګ ته کول چاته وایس چې کم نن سبا ټیکنالوژي ده داسې یو ریکارډر وي چې چا دې په ګاډي کې کېده یا په کمره کې کېده ټول ریکارډینګ ترې نه کېږي. دا د تجسس په دایره کې راځي. د بل چا کمزوریانې تلاش کول د بل چا عیبونه راښکاره کول او د بل چا د عیبونو پسې ګرځېدل. اچا ډېره ښکلې خبره کړې ده چې غلبیل راولګېدو غلبیل چې څوک پکې اوړه پکې صفا کوي او زنانه پکې اوړه اخېږي غلبیل کوزې ته وی چې تا کې 2 سوري دي. غلبیل کوزې ته وی چې تا کې 2 سوري دي. کوزه ورته ګویا شوه چې ما کې 2 سوري دي دا 200 سوري در کې چې کم خپله دي دا درته نه ښکاري. زمونږ نن سبا همغه د غلبیل کار دی د بل چا د عیبو په تلاش کې چې فلانکي کې فلانکی کار دی او په ډینګلي کې ډینګلی کار دی او بیا دا ته داسې او فلانکی د داسې دی او ما ته پته ده او ما معلومه کړې ده او ما معلومه کړې ده او ما ته پلانکي ویلې او ما ته ډینګلي ویلې دي ما سره ګواهان شته په دې باندې. دا ټول هغه عیب ښکاره کول دي د خلکو او د عیب تلاش دی او مونږ په خپله باندې د غلبیل نه زیات د سورو په مقدار او د هغې نه زیات عیبونه مونږ په ذات کې موجود دي او بل د 2-3 عیبونو دپاره مونږه کوشش کوو هڅه کوو. خدای پاک اول نه فرمایلی دي داسې نه تجسس به نه کوئ عیبونه به د خلکو نه ښکاره کوئ. او تر دې پورې سرور دو عالم
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم مبارک فرمان علی شان دے۔ شعب الایمان کے امام بیہقی علیہ رحم حدیث مبارک نقل کی، حضور مبارک فرمائی لا تغتاب المسلمین، حضور خطاب کی اے خلقو، چونکہ اگر وقت کے منافقانوں کے داؤ منافقانوں تا خطاب دے اور عمومی پیغام دے، حضور فرمائی لا تغتابو، دیو بل سپک مبیانوئے، دیو بل غیبتون مکوئے، اور بیا حضور فرمائی ولا تتبعوا عوراتهم، او د خلقو کمزوریانو پس مگرزا، تتبع مکوا چی پلان کی صدی پر ڈنگلی کی صدی، اور حضور مبارک ارشاد فرمائلو فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، حضور فرمائی دا بل کمزورے ملٹاوا، خدای پاک بدستا کمزوریان اخکار کی، چھ دا بل کمزوری لٹائے خدای پاک بدستا کمزوری وہ لٹائی، اور حضور فرمائی چھ سوک دا خدای پاک دا کمزورے دا لٹاولو دا سادر نرا لان دے راغے، حضور فرمائی چھ خدای پاک فرمائی لی دی چھ دے با زب کوخ پل کور کے وہ شرموم، دے دا بل کمزوری لٹائی، نو آیا قادر مطلق دا ذات نا چاہتا ٹولے خبری پٹی دی ذرا ذرا ترینا نا دا پٹا، حضور فرمائی دا بل کمزوری ما لٹاوائی، او کتاسو دا خلقو عیبونو لٹاولو شروع کرل، خدای پاک بدستاسو عیبون راخکارکی، اگرچہ کور کے با محفوظ ناستوے چھ ما دا دغی عیب نا چو خبر نشی، خدای پاک بدستا اگا عیبون خلقو توخائی چھ تا دا نور خلقو دا عیبونو گرزے دو دا لٹاولو گرزے دو پسے گرزے، زکا حضور مبارک سخت منع فرمائے لے دا، او کشری دغی حدیث مبارک پا دغی بل اڑخ باندے مونگا اگورو، دا حدیث مبارک مطلب دا دے کہ دا بخپل عیبونا پٹول غواڑے نو دا بل عیبونا پٹکا، دا حدیث مبارک پا دا دویم اڑخ باندے معنی دا دا چھ کچر تا کوشش غواڑے او کوشش دا کول غواڑے چھ دا ما عیبونا چوک تلاش نکی چوک را پسی او نگرزی، دا بل عیبونو پسی مگرزا، او کنا پخپلا باندے غلبے لے او کوزی توائی چھ تاکہ دو سوری دی، نو حضور فرمائی چھ بیا بناس پکور کے وے او دا وہم او گمان بدم نوی چھ دا ما کمزوریانی چھ کمی دی دا با اللہ پاک خلقو دا پتہ لگی کنا لگی، حضور فرمائی چھ رب فرمائی زب خلقو تو خایم، دا سے آنے بانے بجوڑی شی چھ دستا کمزوریانے، ہاں خدای پاک ستار ذات دے، خدای پاک دا چاہ کمزوریانے نخ کارا کئی، خدای پاک دا چاہ عیبونا نخ کارا کئی، خدای پاک ستار دے، اللہم استرنا، اللہم استرنا دعاگان راغلی، اللہم استرنا دعاگانو تلقین شوئے دے، چاہ اللہ پاک نا بدا ستر دعاگان غواڑے، خو اللہ پاک دا آگے کسانو بیا دا دعاگانم نکبلی، چھ دا بلکس عیبونا لٹوا او پخپلا باندے زلک دعوایا چھ ماغا دا خلق نوینی او نور خلق آگا بزا پر ڈاگا کوم دا سے کلم نشی کے دے، تاسو گو رہے فیس بک گو رہے، تاسو سوشل میڈیا گو رہے، سمرا سیاسی دنیا تاسو گو رہے، سیاسی دنیا کے سمرا لان دے خلق دا نور خلقو دا لیڈرانو کمزوریان اخکارا کئی، اگا نور را لگی اگا نور اخکارا کئی، یو لوی غوبل پا دغی فیس بک باندے جوڑ شی، اگی بنیادی وجہ صدا، بنیادی وجہ دادا چھ خلق چھ کلا دیتا کارو آئی چھ دا خلق کمزوریان اخکارا کم، بیا خدای پاک دغ انسان کمزوریان پڑاگا کئی، او کچھر تو آئے چھ ما سرا دا خلقو پردی دی، دا خلقو عورتون دی، دا خلقو کمزوریان و عیبون دی، اول اخکارا کم ما تبت سا گٹا ملاو شی، او دا اللہ دا رضا دا پارے تپٹ کے، نو حضور مبارک فرمائی کچرے دا حضور فرمائی چھ رب العالمین فرمائی چھ کچرے یو بندہ دا بل بندہ عیبونا پٹ کل، دا دغی بندہ با خدای پاک پا دنیا کے میں عیبونا پٹ کی، خدای پاک بھی پاخرت کے میں عیبونا پٹ کی، تا دنیا کے حدثہ ہوکا، دنیا کے کوشش ہوکا، او بیا دا خلا بلا خبرہ
چې خلق بیا ګرځي د یو بل عیبونه پټي ښکاره کوي د یو بل عیبونه تلاش کوي دا د کبایرو ګناهونو نه یو کبیره ګناه ده. او شیخ صدی رحمت الله علیه خپل ګلستان کې لیکي چې اجزاء لکوم ډېره د عبرت خبره لیکلې ده. شیخ صدی رحمت الله علیه فرمایي زه لکوم او د ما والد صاحب ډېر عابدو ډېر زیات د خدای پاک د کلام تلاوت به صبح او شام تلاوت به کولو. زه به ورسره کله ناکله په دغه ځوانۍ کې به ورسره ناست وم او والد صاحب سره به شپه روڼوله کله تلاوت کله درود شریف کله ذکر کله استغفار خو ډېر به چې د ما د والد صاحب معمول دا و چې تلاوت به ډېر کو. خدای پاک دې مونږ هم په خپل ژوند کې بار بار نصیب فرمایي. فرمایي چې شپونه یوه شپه وه داسې څه ځای کې به ناست و چې ډېر خلک وده او د ده والد صاحب ناست دی د خدای پاک د کلام پاک تلاوت کوي. زه هم ورسره ناست یم ما هم تلاوت کولو. چې داسې څه لږ وخت تیر شو دا شپه اختتام ته په رسېدو باندې شوه او سبا رانږدې شو چې ما والد صاحب ته عرض وکړو چې بابا چې کاش چې دغه کم خلک را سره ګیر چاپېرې د 25 کسان اوده دي کاش چې دوی هم په دغه بابرکته وخت کې یو 2 رکعته نفل کړي وای نو ډېر به ښه وای. شیخ صدی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته والد صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه او د عبرت خبره ده او ورته ویې فرمایل چې بچې دا کومه خبره چې تا وکړه چې دا خلک په کار ده چې یو 2 رکعته نفل یې کړي وای دا د هغوی یو عیب بیانول دي چې نفل نه کوي. دا نفل نه کول دا د هغوی یو عیب بیان شو او ورته ویې فرمایي چې بچې د دغه عیب بیانولو نه دا ډېره بهتره وه چې ته هم ورسره اوده پروت وای چې ته اوده وای دا به ډېره ښه خبره وای د دې نه چې تا دا کومه خبره وکړه دا خو تا د هغوی عیب بیانوي. حالانکه دا یو ظاهري توګه باندې یو عیب نه و. عیب خو هغه وي چې د انسان الله تبارک و تعالی طرف نه انسان ته د نه کولو حکم راغلی چې دا مه کوه او انسان هغه کوي دا یو عیب دی. حالانکه تهجد مونځ نه کول شپه نه روڼول دا یو عیب نه شمارلی کېږي. خو چونکې والد صاحب رحمت الله علیه په ځوانۍ کې د خپل بچي ډېر احسنې طریقې باندې تربیت کوي ورته فرمایي چې دغې خبرې نه چې دا نفل نه کوي د شپې د دې نه دا ډېره ښه خبره وه چې ته هم اوده پاتې شوی وای. نو چې دا خبره د انسان د خو اخلاقو نه شمارلی کېږي نو بیا دا خبره چې انسان د بل انسان پسې ولګي او هغه دا ویلي او دغه دا ویلي او بیا خبرې هم ته راوباسې په طریقې باندې ځاکچ کېدی شي خپل هم راته سپکې ووایي او د بل هم راته سپکې ووایي او د دې دپاره د ورته غوږ نیولی وي چې د خلکو کمزوریانې ماته معلومې شي. رب العالمین فرمایي ولا تجسسو دا کار کله مه کوه چې د پردو سپکو پسې شوی وي د پردو کمزوریانو پسې شي او د خلکو کمزوریانې معلومول غواړي. خلکو عادت داسې وي کینی گپ شپ کې راځي څنګه فلان کې څنګه دی ولا چې یاره داسې او داسې بس تړکې ورته لګوي او هغه ورته هغه کمزوریانې بیانوي او نو دې دپاره دا خبرې اوږدوي طول ولا ورکوي چې دا کس کمزوریان راته معلوم شي. قرآن کریم په دې باندې گواه دی چې څوک د خلکو د عیبونو لټولو پسې ګرځي دا انسان په کبیره ګناه کې مبتلا دی. او کچره دا حدیث مبارک مونږه واورو نو شاید چې زمونږه دماغ کلاو شي په دې نتیجه باندې ورسو. سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وعلی آله وسلم مبارک ارشاد فرمائی چې څلورو کسانو به قیامت په ورځ باندې مخ به د سپي وي به انسان خو حضور فرمایي څلورو کسانو مخونه به روز محشر باندې مخ به د سپي وي
وی بلاندې په جسم باندې انسان خو مخ به د سپي وي. حضور فرمای هغه څلور څوک دي؟ حضور فرمای الحمازون، هغه کسان چې مخامخ خلکو له پیغور ورکوي، چې چاله پیغور ورکوي چې ته خو داسې داسې په مخامخ باندې د چا بدي بیانوي، مخامخ باندې څوک سپکوي د چا په بد کردار یا د چا په بدۍ باندې، د چا په عیب باندې، د چا په کمزورۍ باندې څوک مخامخ راټې او سپورې ورته وایي او مخامخ څوک ورته پیغورونه ورته کوي. حضور فرمایي چې څوک یو بل ته مخامخ پیغور ورکوي روز محشر باندې به دغه انسان مخ به د سپي وي. حضور مبارک ارشاد فرمایي واللمازون، او هغه کسان چې څوک چې څه موضوع مونږ روانه ده او هغه کسانو مخ به هم د سپي وي قیامت په ورځ باندې. حضور فرمایي چې څوک د یو بل د عیبونو تلاش کوي، یو بل پسې ګرځي، سپکاوی لټوي، د خلکو کمزوریانې لټوي، سبا له غله کار ګوري یا سبا له هغې سپکاوی کوي. حضور فرمایي د دغې خلکو مخ به هم د سپو وي په ورځ د قیامت باندې. او حضور مبارک مزید فرمایي المشاؤون بالنمیمة، او هغه کسان هم حضور فرمایي چې څوک نمیمه کوي، او مونږ نمیمه کې یو پښتو ساده معنی کولی شو چې څوک د یو بل شیطانی کوي د فساد دپاره، د خبره دته کړې، د خبره دته کړې، د هغه خبره دته را رسولې، سوچ د منځ کې شیطانیانې ګرځوي. حضور فرمایي چې دا نمام انسان دی، د مخ به په روز محشر باندې مخ به د سپي وي. او حضور مبارک ارشاد فرمایي څلورم نمبر الباغون البراء العنت. او حضور مبارک ارشاد فرمایي چې هغه پاک خلق چې چا کې څه عیب نه وي، چا کې څه سپکه نه وي، چا کې څه کمزوري نه وي، او خلک یې هسې پسې ورتړي. لکه زمونږ عادت داسې دی چې کله هم یو کس مخالف شي، یو کس سره هم لاندی باندې د ځمکو د 2-3 روپو راغی، هسې ورپسې سپکې تړو. حضور فرمایي چې څوک د پاکو خلکو پسې سپکې ورتړي دغه خلکو مخ بم په روز محشر باندې سپي مخ وي. ځکه حضور فرمایي یحشرهم الله فی وجوه الکلاب. حضور فرمایي دغه څلورو واړو خلکو مخونه به یې د سپو وي چې چا په زندګۍ کې دا کردار کړی وي، د چا په زندګۍ کې چا خپل عیبونه نه لټولي، د خلکو عیبونو پسې ګرځي. حضور فرمایي دغه دنیا کې خو دا ډېر سوټ بوټ ګرځي، دا خو ډېر پاک و سوتره ګرځي، دا خو ډېر پن ټن کې ګرځي، خو حضور فرمایي چې دا خلک چې څوک د خلکو عیبونو پسې ګرځي قیامت په ورځ باندې به د داسې خلکو مخ به د سپو وي. هسې اندازه ولګوئ چې داسې انسان خدای څومره بدی شي، خدای پاک ورسره څومره نالګي ده، څومره خدای پاک د هغې ته په قهر او په غضب باندې شوی دی چې کوم کسان د بل سپکې ګوري او په خپلو سپکو باندې نظر نه وي. او ځکه حضور مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی، حضور مبارک ارشاد فرمائی توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. حضور فرمائی اگه خوش قسمت ده اگه انسان چې د خلکو عیبونو نه دی مشغوله شوی دی او دی مشغوله کړی خپلو عیبونو مشغوله کړی دی د خلکو د عیبونو نه. یعنی ځان ته ګوري چې په ما کې څه دي، دغه عیبونو ځان کې مشغوله کو او خلکو عیبونو ته نظر نه و. حضور فرمایي توبه دغه خلکو دپاره خوشخبري ده، دا خلک خوش قسمته دي چې خلک د خپلو عیبونو په فهرست باندې نظر ساتي چې بل ته یوه ګوته نیسم په ما ته 4 ګوتې را اوړي. او ځکه حضرت سیدنا امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت ته چې حضور مبارک ارشاد فرمائی انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم. حضور فرمائی چې کم یو انسان را اولګېدو او د خلکو عیبونه شروع کړل او تلاش کوي او عیبونه پکې لټوي، حضور فرمائی دغه انسان نور انسانان په فساد کې واچول. په روی زمین باندې د فساد یو وجه د بل د عیبونو تلاش هم دی. نو دې وجې نه حاضرینو انسان په خپلو عیبونو باندې نظر واچي.
نو انسان ته دا پته لګي چې په ما بذات خود په ذات کې په کردار کې زما څومره عیبونه دي. دا انسان بیا د بل عیبونو پسې نه ګرځي، خو چې څوک د خپله شیشه کې نه دی ولاړ چې د ما په مخ څو دانې دي او د بل د مخ دانې شماري، دا د ټول نه بیوقوف انسان دی. ځکه حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبک فذکر عیوبک. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی چې کلم تا دا اراده جوړ شي چې د خلکو عیوب او د خلکو کمزوریانو تلاش کولو اراده شروع کې، وړاندې د دې نه چې د هغه عیوب په ګوتو باندې شمارې، ټول نه اول ګریوان ته وګوره چې په تا کې څومره عیوب پراته دي. دا انسان به کلم بیا د بل سپکه نه کوي او نه به د بل د سپکې پسې ګرځي. او اختتام په حضرت زید قومی رحمت الله علیه په دې الفاظو باندې کوم او هغه مبارک ارشاد فرمای چې عجیبه ده هغه انسان، دا جمله د اورېدو قابله ده، تعجب پکې چې عجیبه ده هغه انسان چې خپله پکې کمزوریانې دي، سره د کمزوریانو نه ځان ته ښه سړی وایي او د بل کمزورۍ هسې په شک په بنیاد باندې د ده په سوچ کې راغلی چې دا کمزوري فلان کې هم شته، د شک په بنیاد باندې په یو کمزورۍ باندې بل ته بد وایي او د په یقیني طور باندې کمزوریانې پکې شته او ځان ته ښه وایي. دې نه بدترین انسان نشته دی. تعجب دی په هغه انسان باندې چې د چا کمزوریانې یقیني وي ځان ته بیا هم ښه وایي او د بل انسان کمزوریانې مشکوکې وي، مشکوکو کمزوریانو بنیاد باندې هغه ته بد وایي او یقیني کمزوریانو په بنیاد باندې ځان ته بیا هم ښه وایي. دا بدترین انسان دی. او ځکه حضور مبارک من فرمایلی ده چې د بل مسلمان د کمزوریانو پسې مه ګرځېږئ. او زه دا خبره ځکه عرض کول غواړم چې که چېرې مونږه آفس کې وګورو، څوک چېرته محکمه کې کار کوي، څوک چېرته کار روزګار کوي، څوک چېرته تجارت کوي، څوک چېرته مدرسه کې استاذ طالب دی، چېرته سکول کې سټوډنټ او ټیچر دی. که چېرې مونږ وګورو زمونږ د صبح نه واخله تر شام پورې تقریبا ټول په دې کې تیر شي چې دا بل څه کړي دي، ټول په دې کې تیر شي چې دا بل څه کوي. چېرته دا چا غور نه کو چې دا زه څه کوم، او الله تبارک وتعالی رانه به دا پوښتنه نه کوي چې دا بل څه چا څه کړي دي. الله پاک به رانه دا پوښتنه کوي چې دا تا څه کړي دي. او زمونږ ژوند په ټول په دې کې تیر شو لګیا دی چې بل چا څه کړي دي، دا بل څه کوي، دا بل څه کې روان دی، دا بل کې دا کمزوري، په بل کې دا کمزوري. مونږ ټول ژوند په دې کې تیر شو، خو خدای پاک د هغې پوښتنه نه کوي. خدای پاک به د دې پوښتنه کوي چې تا څه کړي دي، د ستا کې څه عیب دی، تا کې څه کمال دی. خدای پاک به د دې پوښتنه کوي. ځکه قرآن کریم فرمایل چې ولا تجسسو، ای زما بندگانو د یو بل د عیبونو تلاش مکوئ، یو بل د کمزوریانو تلاش مکوئ. کورونه هم تقریبا په همدې باندې تباه دي. خواښې انګورانو ته غوږې ښودئ چې څه راپسې وایي، انګورانې چې خواښې و بله انګور سره ناسته یي ورته غوږې ورته یې ښودئ چې ما پسې به څه وایي، رور کشر ورته غوږې ښودئ چې ما پسې به څه وایي، مشر کشر ته غوږې ښودئ چې ما پسې به څه وایي. او د زه خپله یو ذاتي شاید چې یو بیکاره تجزیه وي، خو په دغې تجزیه باندې به خپل خبر اختتام ته ورسوم. هغه دا چې هر هغه کس چې د بل کمزوری لټوي، د دغې ټول نه اولنۍ وجه دا ده چې دی خپله کمزوریانو نه ډک دی، د بل په کمزورو باندې خپلې کمزوری پټوي، د بل کمزوری په تلاش باندې، د بل کمزوری په بیانولو باندې، د نور خلقو عیبونو بیانولو په تلاش باندې دا خپل عیبونه پټول غواړي. په بله طریقه باندې پټیږي نه چې څو پرې د بل بده بیان نه کې، د بل سپکه بیان نه کې. یو آفس کې یو کس غلطي وکړه او خپل افسر نوٹ کړه، نو دا خپل غلطي
په څه باندې ختموي چې افسر ته ور وړاندې شي د بل سپکه سپوره ورته ووایي دا خپله ترېنه هېرول غواړي دا خپلې کمزوریانې او مونږ خو به په دنیا کې انګور به د خواښې سره دا چل وکړي لاندې کس به د افسر سره دا چل وکړي ورور به د مشر ورور سره دا چل وکړي مونږ تره تربور به د بل سره دا چل وکړو د رب العالمین سره خو چل ممکن نه دی د رب العالمین سره خو دوکه ممکن نه ده الله کریم هغه وخت نه به مونږ خبر دی چې مونږ لا پیدا م نه یو نو ځکه حضور مبارک من فرمایل دا رب العالمین په زګو الفاظو باندې وفرمایل ولا تجسسوا ای زما بندگانو د بل سپکو پسې مه ګرځه د بل عیبونه مه لټوه بل چاته د سپکو دپاره غوږونه مه ږده او ځکه حدیث مبارک کې دا هم راځي څوک چې بل چاته غوږ دی چې دی څه وایي قیامت په ورځ باندې د ده په غوږونو کې به لوحه څڅولی شي اوسپنه به ګرمه شي او د هغه کس په غوږونو کې به اړولی شي چې کم کس بل مسلمان ته غوږ ایښودی وي او دا به وایي چې بل مسلمان بغیر د اجازته د چا د واټساپ میسیجونه اورېدلی وي دا کسانو په سترګو کې به اوسپنه څڅولی شي چې د بل مسلمان بغیر د اجازته میسیجونه خلکو پړاو کړي دي دا ټول په عیب جویه کې راځي دا عیب جویه په تلاش کې راځي رب العالمین فرمایي ولا تجسسو دا کار کله هم مه کوئ ځکه چې دا په کبایرو ګناهونو کې راځي په دې موضوع باندې ما ځکه خبرې وکړې چې شاید چې دا مونږ کې شتم دی دا کارونه خو مونږ هډو تصور هم کله نه راغلی چې دا هم لا ګناه ده الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو په ټولو ګناهونو باندې پردې واچولی کړي خدای پاک زموږ د دغې دنیا باندې د ګناهونو باندې پردې نصیب کړي او په روز محشر باندې په ګناهونو باندې د ستار رب طرف نه پردې نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين فلسطین ته د ټول نه اول دعا او چې رب کریمه د فلسطین په مسلمانانو باندې رحم وفرمای تقریبا 17,000 مسلمانان پکې شهیدان شول لزرا حمله پوښوي لزرا حمله پوښوي او داسې زنانم پکې اوس وزیدې چې دا غوی په خېټه کې حملو خېټه باندې بچیو هغه بچیم د خېټې نه را بهر شو اوس وزیدو او مورم اوس وزیده هغه معصومانانو چې چا په خېټه کې څو په خېټه کې پراته وي او هغه به څه ګناه کړي وي هغه به څه دهشتګردي کړي وي حقیقت کې دهشتګرد چې دي دا یهود او نصارا دي حقیقت کې دهشتګرد اسرائیل او امریکا ده او دا جو بایډن دومره خو عمر والا ده چې ګرځېدی صحیح نشي خو اعلان دا کړی اسرائیل ته چې حمله ما بس کوه خدای پاکه مون خو هیڅ هم نشو کولی خو ستا د حضور د منبر نه ضرور بدعا کولی شو خدای پاکه تا ته دا سوال کولی شو چې مون خو ناتوایو مون خو طاقت نه لرو رسائی نه لرو خدای ته قادر مطلق ذاته خدای پاکه څوک د په بارانونو تباه کړي خدای پاکه څوک د په کاڼو تباه کړي خدای پاک څوک د په زلزلو تباه کړي خدای پاک چا باندې ځمکې اوچتې کړي خدای پاک تا سره قسمه قسم عذابونه دي فرعون نمرود شداد قارون خدای ټول تا تباه کړي دي خدای نن دا مونږ زمانه یهود هنود اسرائیل دا د قارون او د حمان او د شداد په شان دي د نمرود په شان دي خدای څنګه د هغه تباه کړي دي خدای دویم تباه او برباد کې خدای تی نیست و نابود کې خدای مونږ ماشومانان یتیمانان کړل خدای د هغوی ماشومانان یتیمان کې خدای د مونږ زمونږ خویندې کونډې کړې خدای د هغوی ښځې کونډې کې خدای خلک تباه او برباد کړل خدای تی تباه او برباد کې خدای مونږ دغه حکمرانانو لم غیرت ورکې
خدای مونږ د حکمرانانو لم غیرت ورکې خدای د مونږ لم عوامو لم غیرت را نصیب فرمائے خدای مونږ په حال باندې رحم فرمائے خدای مونږ په حال باندې رحم فرمائے رب کریم څومره مسلمانانو دعاګانې غوښتي کم ستونزې کم تکالیف دي ټول د ستونزې او تکالیف د محبوب کریم په خاطر باندې حل فرمائے زمونږ د دواړو جهان خوشاله نصیب کړي رب کریم چې څومره مسلمانانو دعا التجا کړي دا کم قسمه زړه کې جائز مرادونه دي خدای ټول جائز مرادونه پورو فرمائے وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.